بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا. لکبر وګورئ جی مسله دا موږ د شرکت هغه پکې هم بند کا د شرکت عنان مسلې شروع کړې وي او داغه ته احکامات بیان شي او ټولنه پکې غټ حکم دا او چې هر یو د بل وکیل دی کفیل نه دی نو زغوک شي دی خو دوه کسانو شرکت وکړو داغه احکاماتو کې حکم دامو چې خلتم نه دی ضروری ویلی مو کنه به شرکت عنان کې دې سړي ویل 1 لک روپۍ بزمای ما ویل 1 لک بزمای په دې کاروبار کو ټیک ده خلط کړي نه دي نو ما په 1 لک روپو باندې مثلا غنم واخیستل 1 لک روپو وسره 1 لک 20 کې 100 روپۍ ګټم کوي د پلانو واخیستي چې د پیسې هلاکه شولې و سوال دا دی دا کوم غنم چې ما اخیستي دي د پیسو د هلاکت نه مخکې دا به څنګه جواب دا به شریک ځکه د غنم چې کله ما واخیستل غنم شریک شو که دا غینه بس مال هلاکیږي شرکت نه ختمیږي لہذا د 1 لک اخیستي 500,000 روپۍ به زور کما او غنم به 1 لک 20 خرڅ کی 60 بغه ته ملاوي شي مثلا 60 به ماته پويږي په وګورئ وان اشترى احدهما كشري واخلي پر دوړو شریکانو کې یو بمالي په خپل مال سره سوالي وهلك مال الاخر او هلاك شي مال الاخر به سدي اچھا قبل الشراء دلاتني اخستي او کوم یې څنګه لوبه جوړ کړل د دویم بيسنی اخستي مالي هلاك شي دا ده وان اشترى احدهما كشري والي بری دوړو کې یو بمالي خپل مال سره مثلا غنم واخستل وهلك مال الاخر او هلاك شي مال د دویم قبل الشراء چلاتی پنی اخستي فالمشترى نو کوم شي چې اخستل شوی بینهما دا به دوړو ترمنځ ویاله ما شرطه دا غو د شرط موافق کدا سی ویلیو ګټه بنی مې بس 1 لک 20 وکړلې 10,000 بغټه والی لأن الملك وجد هذا چې کله ما په 1 لک روپو باندې غنم واخستل نو د پیسې خو له هلاکه شوی نه وی کنه نیم غنم زما ذاتی شو په خپل پیسو دی او نیم کې داغه وکیل ما غلم یخستی نیم داغه شو لأن الملك ذک ملک دغه ملګری هنا وقع کله چې واقع د سی وای ملک چې زما په دې غنم مراد لرو کله چې واقع کېدل نو وقع مشترکن دغه واقع دا ملک واقع شو شریک بینهما د دوړو ترمنځ ولی لک ملک په غنم مشترک را لقیام شرکت قائم وکنه هغه بوره خلا پیسې هلاکه شوی نوی پیسو هلاکت سره پرونم ویلو شرکت ختمي کی کنه پرونم ویلو خلا نو هلاک شوی تر وسه فلا يتغير الحكم بهلاك مال الاخر لقيام شرکت وقت الشراء ځکه شرکت لا قائم د شراء په وخت کې نو کده شراء نه پس د ملک راتللو نه پس کده یو مال هلاک شو حکم کې تغییر ناراضي فلا يتغير الحكم حکم نه متغیر کیږي بهلاك مال الاخر چې د بل مال هلاک شي بعد ذلك د دینه پس وسوال لري د شرکت بکم شرکت وی د شرکت به شرکت عقد وی امام محمد رحم الله فرمایي ښا یعنی شرکت عنان بی او حسن ابن زیاد فرمایي د شرکت ملک د ملک غول تیر شوی کنه به شرکت عقد کې قانون دار چې یو د مال خرڅول شي بس خپل اسم د بلم او شرکت ملک یو د بلی سن شي شروع کې ویلو نو حسن ابن زیاد رحم الله په زماني یو د بلی سم نشي خرڅولې امام محمد رحم الله وی خرڅول شي ځکه شرکت عقد دی غوي ثم الشركه بلا شرکت چې شرکت عقد عند محمد رحمه الله خلاف عمده مفتى به دا خلاف للحسن بن زياد حتى ان ايهما باع تر دې چې هر یو خرڅ اجازه به یو به جایز د امام محمد رحم الله په نظمانه ولې لئن شرکت قد تمت ځکه شرکت خو تمام شوی دی په مشترک دواله شریک دی او شرکت عقد دی نو کدی یو مال هلاک شي فلا ينتقض بهلاك المال بعد تمامها دغه شرکت نه ماتيږي کمال هلاک شي پس تمام والد شرکت نه شرکت یو به رتام شو
رستو کړه یو مال هلاکیږي شرکت نه ختمیږي او کوم شرکت تم شوی شرکت عقد نو هغه نه ختمیږي علا قائم دی چې قائم دی یو د بل اجازت نه غیر مال خرڅول شي اجازت نه غیر مو وایي بس نوی اجازت ته ضرورت نشته زول قائم دی شرکت عقد کې قال د قدرت مولا فرمایي ويرجو على شريكه بحصته من ثمن دام ویلو کنه نو په یو لک روپو غنم اخیسته غنم خو شریک شو نو 500,000 روپۍ په د نوالم به غنم چې شریکی کې پیسې هم شریکی کا ويرجو دا چې شرا کړي ودا برجو کوي علی شریکی باندې بحصته من ثمنه داغه د هیڅو د هیڅي من ثمنه د پیسو نه دغه څومره حصہ جوړیږي پیسو کې رجوع وکي به وجه سره برګوري زکه دا یو لک روپو غنم چې ما واخصل 50,000 روپو میزان لخصتي وی سالتن او نیم مغلا خستي وکالتن اڅوک چې وکیل د چا نه جوړ شي وغلط سوالي نو به باغه مانی د پیسو رجوع کوي کنه به کوي هغه وکالت قانون کې موږ شروع یل ته ویو کی هغه قانون دی کا وګورئ بلکې زمنګ سبانه سبق دیدا لانه اشترى نصف وزکه د واخصل نیم غنم به وکالته د وکالت د وجنا وانا قد الثمن او پیسې ورکړي من ما نفس خپلې اخیستی ما اغلد یو پیسې مخپل ورکړي دي کله چې وکیل شی بل لوالي او پیسې خپل ورکینه به په وکیل رجوع کوي حتی دام کول شي مبيتي ساره کې اول پیسې راکله مو به درکوم مې بل تراشي ان شاء الله منګ لکه دا نه به حکمي وکیل او موکل ترمنځ ونقد الثمن من مال نفسه او پیسې د خپل مال نور کړی دي وقد بينا او دا قسم مخکم بیان کړی و چې هر یو د بل نو وکیل وي خدا صورت کله دی لکه برګوري هذا اذا اشترى احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر دا صورت اله دي څنګه موږ متن کې ویل چې یو اول شی واخستلو داغه د خسلو نه پس د بل مال هلاک شو داغه صورت وکنه هذا داغه صورت اذا اشترى احدهما چې بدوالو کې و واخصل باحد المالين بخپل یو مال باندې یعنی یو بخپل مال واخصل اولا ثم هلك مال الاخر به د بل مال هلاک شو اما اذا هلك به برګوري لك بل صورت واوري کو صورت دا پیش رااله چې زما او د دین نور زاده پیسې شریک دي 1 لک روپۍ د 1 لک زما او د پیسې اول هلاک شولې دا غې نه پس به ما غنم واخستل 1 لک روپو دا قسم مخکې کړم وا اوس به دا غنم ټول زمایي ځکه چې کله ما غنم غسل لغې نه مخکې شرکت ختم شوی شرکت والی ختم شوی مونږ ویلو چې دواړو مال هلاک شیم شرکت ختميږي او کله شرانه مخکې یو مال هلاک شیم پرونی درس کې ویلو کنه شرکت ختميږي نه شرکت څه شو ختم شو به ووري نورزاده مال هلاک شو داغه نه پس ما په خپل یو لک روپو باندې غنم واخیستل دا غنم به ټول زمای دا به شریک نه البته دې کوم دوه صورتونه دي توجه ده لکه دوه صورتونه څنګه دي ګوري کله چې ما او د عقد شرکت کولو نو صرف عقد شرکت هم کړو نورم څنګه ویلی یو دا صورت ده دیم صورت دا دی چې شرکت هم وکړو دا غینه پس هم باقاعده د وکالت تصریح وکړل چې لکه ته زما وکیل او دویل ته زما وکیل یعنی عقد هم وکړ ور سره هم څه وکړو وکالت هم وکړو پوه نه شو څه صورت شو یو دا چې نفس عقد وکي دیم صورت دا چې باقاعده به کې تصریح د وکالت وکي اوس راشي دا وخت کې چې مسله ویلا چې د دې سړي مال هلاک شو دا غنه پس ما غنم په خپل مال واخیستل د غنم بس ځان لزمای دا صورت دی چې تصریح د وکالت نه شي تشعقد شوی نفس عقد شوی کا پوه شو به دویم صورت چې ما و د عقد وکړلو او باقاعده تسلیم د وکالت وشوله د ویل تزما وکیل ما ویل تزما وکیل به د مال هلاک شو به ما په خپل روپو 1 لک روپو غنم واخیستل اوس چې کوم غنم دي دا به شریکی دي صورت کې شریک دي ولی چې کله د مال هلاک شو نو شرکت ختم شو نو که شرکت ختم دی کنه وکالت خلا باقی د تصریح د وکالت شوی وکنه نو به چې کله ما غنم واخیستل نو نیم میزان لا خستی دي نیم میغله په وکالت کې اخیستی شرکت دی نه البته دا غنم چې کوم وسرال شرکت عقد خو ختم شوی دی کنه دا به شرکت دی ملکی د دوه کسانو ملک شریک شو تاسو پیږئ غوري ودا
اما اذا هلك مال احدهما هر چې دا صورت دی چې هلاک شي مال بده دواړو کې دی ثم اشترى الاخر بي بلوالي بمال الاخر بخپل بل مال خپل مال باندې والی نو دو صورت دي ان صرح بالوكاله كتسريد وكالت شي في عقد الشركت کې نو فالمشترى مشترك بينهما اکم شی چې اخیستیا بدوړ منس کې شریک وی علامه شرطا د دیو د شرط موافق نیم وغیرہ لأن الشركه دلته شرکت ان بطلت كباطل شوی ان باطل شوی دی کنه نو فالوكاله المصرح بها هغه وکالت پچا چې تصریح شوی دا خلا قائم دی فکان مشترکا لند دا شی مشترک به شریک وی ولی به شریک وی به حکم الوکالت وکالت د وجنا ويكون شرکت ملک او دا به کوم شرکت وی شنه مادام ویلیو کنه نو د چې ما چې 1 لک روپو غنم خستی دي 8 روپے می خپل ور کړی دی او نیم د دې دی نه دنه په بنیمو پیسو کې څه کوم رجوع کوم راي کاله کا ويرجو رجوع بکی بشریک باندې به حصته داغه د اسم موافق د سمنونه لما بیان د خبر خبر بار بیان شول ځکه څوک چې د چا وکیل یو بخپل پیسو باندې شوالی نو به بدم وکیل نه پیسې وصلي وان ذکر او کدی دوالو ذکر کړو مجرد شرکت صرف شرکتو برګوري بر نبی چې دیول مال هلاک شو شرکت هم څه شو هلا ختم شو او دا وکالت د شرکت په ځمن کې و نو چې شی ختم شي داغه په ځمن کې هم څه هم ختم شي د یو مال په هلاکت سره شرکت ختم شرکت په ځمن کې وکالت هم ختم ویږي کنه او دا مال اخیستل شوی مال د دوالو شریک وي دا وکالت د وجنه وکالت کو ختم شو نه پوهیږي نه بزان لده دی وإن ذکر مجرد الشرکت ولم ينص نسی نو کړي په وکالت فيها بدی شرکت کې نو کان المشترى مال چې دی للذي دابا کسوي اشتراه چا خسره خاصه صرف بداغوي وللان الوقوع ذکر شریک مال دی واقع شي حادثي وای لان الوقوع اخستل شوی مال دی واقع شي على الشرکت بشرکت چې دی شریک وي دا حکم د وکالت حکم د چاو کم وکالت کم چې بزمند عقد کې وو نو چې عقد ختم وکالت ختم د وکالت حکم هم ختم چې شریک دي شي خوانې درنه کو لأن الوقوع ذک واقع کېدل بشرکت باندې دا حکم د وکالت واغه وکالت تضمنت الشرکت چې غلره شرکت متضمنو فاذا بطلت کله چې شرکت باطل شو یبطل باطل شو ما فی ضمن هڅه چې وزمن کې اذا بطل الشيء بطل ما فی ضمنه 51 نمبر ماده ده بخلاف ما بخلاف د دې اذا صرح بالوکالت کتسریب وکالت کړي ځکه چې شرکت ختم شي دغه پاک دغه بزمن کې وکالت ختم شي ختم دي شي مصرح وکالت خلا باقی دي لئن دغه صورت کې وکالت چیرې دا مقصود دي قال د قدري مولا فرمای ويجوز الشركه وان لم يخلط المال برګور الکا مخکې خصایب د هدايه ذکر کړی وز د قدري مولا تسریح کړي شرکت اعلان جائز ده اگر که دوړو مال نه خلط کړي پوي شو ما ته لګیخ کې نه دی خو غوري یو پیر به مستبزي خو هغه مار کا جګر شینه متعلق کوي نه اندازه لګي نو شرکت اعلان جائز ده اگر که دوړو مال خلط کړي نه وي البته امام شافعی رحم الله امام ظفر رحم الله وای شرکت اعلان بالا جایز وی لگا چې مالی خلط کړي ولی او وی دا ربح غټه دا فرع ده توجه او دا مال اصل له او فرع تابع د اصلي کني انا و فرع کې به شرکت الله رضی بغټه کې چې مال کې شرکت راشي او مال کې شرکت په خل سره راځي نو خل چې وشو مال به شریک شي اصل کې به شرکت راشي هغه نه بس به تبان پر ربح حکم شرکت وي نو چې کله مال نه شریک شوی خل شوی نه اصل نه دی شریک چې اصل نه دی شریک نو ربح حکم شرکت به نشتا څوک وي امام شافعی رحم الله امام ظفر رحم الله ګوري قال قدري مولا فرمایي ويجوز الشركه شرکت جائز دی وی لم يخلط المال اگر کدوړ نه خلط کړي مال دا د امام احمد ابن حنبل او د امام مالک رحم الله مرایدا وقال ظفر والشافعي رحمه الله لا يجوز جائز نه ولي لان الربح وري ربح چې دا فرع المال دا صغراش ولا ربح د مال فرع د مال اصل له
ولا يقع الفرع على الشركة الا بعد الشركة في الاصل او نو واقع کیږي فرع په شرکت باندې مگر الا چې شرکت په اصل کې راشي دا کبرا ده اصل کې شرکت راولا او په اصل کې شرکت چې دی وانه بالخلط وانه بالخلط بچا سره راځي خلط خلانه دی راغله وهذا لأن لکه من خصوصیات کې ویلو کې یاد موي برګورې ټول پټولا صاحب د هدايه چې کله دلیل ذکر کې غي نه پس وي وهذا لأن د دلیل معقولی نه پس چې وهذا لأن وي نو به دا اصل کې د مخکینی دلیل انی لم ته اشاره یعنی دلته دلیل لمی ذکر کړي او دلیل انی او لمی پیژنې نو اسانه درته وایم دلیل انی ویلې کیږي یو شی علامات نه پیژندل علامات چې کله دلیل د شی شي نو دغه ته دلیل انی ویلې کیږي نه رسې په لکه یو سړی جاړي دا علامه ده چې د تکلیف ده نو جړه دلیل د تکلیف مدلول نو دا کوم دلیل شو دلیل انی چې علامه دلیل جوړ شي او کله چې علت دلیل شي او مدلول معلول نو به ته دلیل لمی وي لکه ور دلیل له بګرموالي پوهیږئ کنه نو که علامه دلیل شي دلیل انی او که علت دلیل شي مدلول معلول نه به لمی دلته اوس علت او لم بیانې ټول برګوري امام شافعي امام ظفر رحم الله نه تپوس کو تولی دا ضروری غني چې مال بخلط کې الوه شرکت قایمیږي ټول توجه ده کنه جواب په شرکت کې مال معقود علیه ده عقد اصل کې بچا کیږي مال باندې نو وی محل د عقد هغه مال له محل د عقد مال له نو چې محل موجود وي مال موجود وي خلط شوی الب عقد وي کمال نه موجود یعنی خلط شوی نه عقد بم وهذا وجد هذا لان المحل محل چې هو المال مال له بدې څه دلیل له چې محل مال له وي نسبت یو د کیږي کنه خلک وي دی مال کې شرکت شوی د شرکت نسبت چاته کیږي مال ته او قانون دا دی کم شي ته چې د عقد نسبت کیږي هغه شی د عقد محلي وزم خوندن نکو دا ټول قیدی دي ښه کم شي ته چې د عقد نسبت کیږي هغه د عقد څه وي لکه اوس بیا کې مبیع ته نسبت د عقد کیږي نو مبیع محل چای بیع ولهذا يضاف دغه وجد نسبت کیږي الیه مالتا او بل وورا ويشترط تعین راس المال په شرکت کې د راس المال تعین هم ضروری دی لکه څنګه چې په بیع کې مبیع تعین ضروری دی ولی محل د بیع دی محل د عقد دی تعین ضروری دی دا اوس وګوره نو سړی اړ چې یو قلاري بیغونه سي خو خبر څه بلاګان دي کوم لري ويشترط تعین راس المال بخلاف المضاربه ها مضاربت کې ولې څه دبر الله راشي التا عقد په مال نه کیږي ها نو التا خلط مال دا شینم ضروری نه دي بخلاف المضاربه لانها ليست بشركه نه شرکت نه دي هغه اصل کې یو سړی ګویا په روپو باندې چاله عمل کوي مثلا ما دی عبدالرحمن له روپۍ ورکړي کاروبار کوه طالبہ نیمه ګټه ستاني مزما دا نیمه ګټه چې د لزور کوم د اصل کې د عمل اجرت دی وای دا خو شرکت نه دی اصل کې اجرت ورکړي وانما هو يعمل لرب المال یا اصل کې عمل کوي د رب مضارب رب المال د پاره کوي فیستحق الربح هغه د ربح د ګټه چې مستحق جوړیږي کنه عمالتن علی عمله دا اصل کې اجرت د عملي ارچ دلته ده بخلاف دې په خلاف د دلته خو باقاعده په مال لغت کیږي وهذا وجد وهذا اصل كبير دا چې مال اصل دی او ربح فرع ده دا د دې دوړو د پاره یو غټ اصل دی ټول شرکتو په دې معنی قائم کړي چې هغه مال ته اصل وي او ربح ته فرع وي او دې مال ته محل د عقد وي دې ته معقود الیه وي ګورئ وته اوس وهذا اصل كبير دا اصل کبیر دی له ما د دوړو د پاره حتی تر دې پورې یو تبر اتحاد الجنس هغه جنس بم متحد وي دراهم دنانیر پاکستانی روپۍ ځکه هغه خلط لازم غني او خل په یو جنس کې کېږي مختلف الجنس کې دماغ کې شوی
تر دې چې معتبر غني اتحاد د جنس ويشترط الخلط او دیو خلط لازم هم غني چې شرکت قائم شي ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال او دم جایز نه غني چې مال دی یو لګ دی یو لګ دی زما یو ګټه دی وزه دی د بل نه موږ دا جایز غنو کنه او دا نه ده جایز او چې څومره مال له عمر بغټي کړه مال نه د چا ګټه زیات شو دا غو ربح مال مزمن ورته وي تر شوی کنه مخکې جایز نه ده تبادل پر بحکی مع التساوي في المال چې کله مال یو شان وي ولا يجوز شرکت التقبل هغه شرکت تقبل هم جایز نه غني شرکت تقبل را روان دی ښا چاله که بس خلکو نه بشاونونه په قرضولو به خرڅو به شریکی وی جایز نه دی وی دلته چې ربح کې ته شریکیږي او مال کې شریک کمال خودي وسشته نه شرکت اعمال هم جایز نه غني شرکت صنایع ورته وي چې دوه درځین یو شي او بس کپڑے بغندو ربح به شریکي ولی نه دی جایز وی ربح خو فرع ده د مال نول همال شریک مال کله شریک کړي وګورئ ولا يجوز شركة التقبل والآمال ولانعدام المال مال بكنوي ولنا أن شركة في ربح مستندة إلى العقد برغوري تاخذ أغو كيسيوي من وايو دا شرکت چې بربح حقيقي ګټه کې چې دواړه شریکي دې تعلق مال سره نه د مال فرع نه ده بلکې دا د عقد فرع ده عقد یو کو بس شرکت رااله چې شرکت رااله ګټه کې به شریکي مالی شریک کړي دیو کو نه دی لنډه دا هغه ربح تابع د چا جوړي مال او مال کې شرکت کله راځي خل سره او موږ ربح دا تابع د چا جوړو عقد او عقد کې شرکت راځي اګل کماری نه خلط کړي کنه رسیب وګورئ ولنا ان شرکت چره فی الربح بربح کې مستندة دا منسوب دی الى العقد يقطع مالتنا دون المال لان العقد يسمى شركة ځکه عقد چې دا مسمى کیږي په شرکت معنی دا بل دلیل شو کا لوس خلق عقد ته شرکت وای کمال ته شرکت وای عقد ته شرکت وای عقد شرکت مال شرکت خو نه وای څه وای او قانون داري عقد چې ست منسوبي کنه حق محل وي حق معقود له وي نو عقد چاته منسوب دي شرکت چاته منسوب دي عقد ته ما کماله لأن العقد چې دا مسمى کیږي په شرکت معنی نو فلا بد من تحقق معنى هذا الاسم نو ضروری ده چې متحقق شي معنی د شرکت فيه باقت کی مثلا قاعده منګه وختي لګورانه ویل مولوی د عقد مسمى کیږي په شرکت او څوک چې په کوم شي مسمى کیږي هم هغه ته منسوب وي پیږي کنه نو مسمى کیږي شرکت عقد په شرکت معنی کنه نو شرکت به منسوب چاته عقد ده فلا بد نزوري د تحقق د معنی د دغه اسم یعنی د شرکت والا فيه باقت کې عقد کې شرکت چرای شي بس کار وشو نو فلم يكن الخلط شرطا خل شرط نه دی بس مال خلط کړی کني شرکت کې عقد کې شرکت راغله بس دا کافی ده ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان بل وره دراهم او دنانير خو په متعین کیږي نه کته خلط کې او کني خلط کې اسیم متعین معنی نو چې یو شی متعین نه متعین کیږي هغه ته یو شی نسبت څنګه کې دا قد نسبت ته څنګه متعین نه متعین کیږي نه رسېږي فلا يستفاد الربح برأس المال نو مستفاد کیږي نه ربح برأس المال باندې زمونږ بنسبت دا ګټه چې راځي کنه دا ګټه مستفاده دا د مال نه نه بلکې دا د عقد نه مال نه ولې نه دا مال په تعین نه متعین کیږي ګټه نسبت کم مال تکي نه رسېږي نو د ربح نسبت د چاته کو دی عقد ته فلا يستفاد نو مستفاد کیږي ربح برأس المال باندې وانما يستفاد دا مستفاد کیږي په تصرف باندې لانه في النسب اصيل شرکت کله راځي چې تصرف کې شریک شي لکه زه چې عالم نیم کې اصلي ما نیم کې د طرف وکیل ایمانو شرکت را لیکنه وفي النسب وكيل واذا تحققت الشركه في التصرف کله چې شرکت په تصرف کې را لې نه چې څه کوم نیم ځان لکم نیم غلکم شرکت تصرف کې شو کنه زما کم تصرف دی نیم داغه دی ځکه وکیل ما نیم مخبل نو شرکت څه شو تصرف څه شو شرکت کې را پیږي کنه شرکت په تصرف کې شو مونږ مرانو تصرف شریک شو بدون الخلط بغیر د خلط نه شریک شو
نو تحققت فی المستفاد به چې کله په عقد کې شرکت رااله نو عقد سره چې کوم شی مستفاد دی چې ربح د هغې کې شرکت رااله نو متحقق شولو په مستفاد کې به په تصرف سره چې څوک مستفاد دی هو ربح ده بدون بغیر دخل د مال نه وصار کالمضاربه دا بشان د چا شو مضاربت شو کله خلط د مالین شرط نه دی ربح به هم شریکي فلا یشترطو نه چې کله خلط نه دی ضروري خلط نه دی ضروري نه د دواړو د مالونو جنس هم یو نه دی ضروري که جنس بدلو یو ځکه سباق نه کیسم خلط نه دی ضروري خلط نه راځي کنه نو شرط نه دی اتحاد د جنس او نه تساوی برې به کې ضروري ده دام نه د ضروري که یو ګټه زیات دی بل کم هم خیر دی وتصح شرکه التقبل هم صحیح دی ځکه مال کني نه دی خلط نه دی ضروري دا بر راځي ان شاء الله قال قدري مولا فرمایي ولا يجوز الشركه اذا شرط لهذه ما دراهم مسماتا من الربح لك برو ګوري لك شرکت کې دا نه د جایز یاد ساتي کار ډیره مشهوره مسله ده چې موږ دواړه شریک شوي جی او پلان کې ویلي دي چې بس همیشته بزر دي مال نه لزر روپیا له منوري کار څمر وی غستا یا دی بل ویلي زبته شل زاره له منوري کار څمر وی غستا دا متعین پیسې نه په شرکت کې جایز دي چې اخلي ته نه په مضاربت کې جایز دي کرب المال یو لیک مضارب ویلي پوهیږي وجه سره کې شم د روپۍ وشي نه بل بچالي نه شرکت شو دا خو د شرط د شرکت خرابوي مضاربت عام مضاربت کې ان شاء الله به وایو درې قسم شرایط سره مضاربت فاسدی کې دین علاوه چې نور شرایط هغه شرط خپل فاسدی مضاربت صحیح په کې یو شرط دا دی چې مضاربت فاسدی چې ګټي ولا متعینه کړل ځکه شرکت ختم شو کله ما د ویلې لکه 1000 روپے پورې بغټ از ما یو خواستای نو کوم د 1000 وشي یا 9000 وشي نرمه ته ملاوي شي ته څه ملاويږي شرکت شته شرکت ختم کو ولا يجوز جائز نه دي شرکت اذا شرط له هذه ما کله چې شرط شي او د بار دراهمو دا نایب فایل له شرط کوي مسمى د نسيال کې چې مسمى وي من ربح د غټینا لانه شرط ځکه دا داسې او شرط یوجب انقطاع الشرکت چې دا شرکت کټ کوي فاساو قریب د لا يخرج الا قدر المسمى هم دقه قدر مسمى برابر شي ومقه غټه بوشي لهدي ما رب بل بنوي والنظيره في المزارعات دې نظیر په مزارعات کې دی دې سړي پټه دې چې کرم موضوع ما چالکا لسمانه باب کې زمای نور بستای غره ته وي بس لسمانه باب کې مال را کوا انور څه کېدل غستا دا نه د جایز کې شم دغه وکی ها اجاره کې جایز ده پټه د چانه به اجاره ونی سا او ته لسمانه بدر کوم کما پیر څه کرل غنم بل لسمانه در کوم او کنه می کرل او کې وسیدل ما اجاره به بلا مسله قال ذو قدر مولا فرمایي ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان ان يبدع المال ملي سبدل تدا خبر را ته بیانې چې هر شریک کم کار کولې شي کم کار نشي کولای پوهه شي په نو سووري بارا هر شریک لدا جایز ده که شرکت مفاوضه وي که شرکت عنان وي چې چاله یو شریک را باځي کی چاله پیسې ورکې ورته وي کاروبار په کوا غټه ټوله مال را کوا دې ته ابزا ویلې کیږي ښا ما تاسو ویل درې شي نه دي کې خیر می کې یو کس مال ورکې وته وي غټه ټوله ستاده قرضي او کته وي مال والو کاروبار کوا غټه ټوله مال را کوا دا ابزا ده او کوي چې ما غټه به تقسیم نه به شرکت دی یا مضاربت دی کړه دواړو مالوي شرکت کوي یو مالوي مضاربت پیږي کنه وګورئ ولكل واحد من المفاوضين هر واحد د مفاوضین د بار جایز ده او شریکي العنان د بار جایز ده یبزي المال چې ابزا کی ور کمال ولی لانه زکه د ابزا چې ده معتاد فی عقد شرکت دا باغ د شرکت کې معتاد ده نو معتاد کارونه د یو وخت هغه عقد هغه ته شامل کا نو دې ته مقد شامل لګر که تذکرہ نه وکړي چې ابزا به کو کنه به کو ولان له بل وورا هر شریک لدا جایز ده چې څوک په اجرت ونی سي کار ور سره کوي یا گاړې ونی سي سامان را لالته ویسا یا سړې ونی سي سامان را لالته ویسا اجرت باندې څوک نیولې شي کني شي دلته په مفت کې نیول دي هو کار کوو په ټوله مال را کوو چې په اجرت بل نیولې شي نو مفت کې نیول په طریقه ولا جایز کنه بیګي په ولئن لو ذکر یو شریک د بار جایز دی استاجره چې څوک په اجرت علی العمل څوک چان عمل اخلی او پوجرتی ونی سیدا جایز ده والتحصیل بغیر وزن او چکله
نفع راځي بغیر څه د اجرت عوضه دونه خود دینم کم ده نو چې هغه پی کولې شي دا په طریقې اولا کولې شي فیملکه هر شریک بر دې مالک وی چې ابزا وکي وکذا له هر شریک لپاره دام جایز دا یو دیعه چې مال چا سره امانت کړي دام جایز ده ولی دا د تاجرانو د عرف نه داګر ک شرکت کې دا شرط نه دی لګولې خو المعروف بین التجار کالمشروط بینهم دا 43 نمبر ماده ده پوهیږئ به تاجر او مینس کې چې کوم عرف بس هغه د سیله کې شرط ولګېدل اگر کني لګولې لانه معتاد ځکه دا معتاد دا ولا یجد التاجرون من دی او تاجر منه دین بدن خلاصې کوي بدا قال قدري مولا فرمای ويدفعوا مضاربه برغور الکا هر شریک دام کولې شي چې بل پیسې ورکی الکا نیمه کټه تعالی نیمه لرا کوا یعنی مضاربت معنی بل ور کولې شي زم ور کولې شي مدایم ور پیږي به شرکت اعلان شرکت مفاوضه ولا دا کولې شي چې مال روالي او درېمګړي لور کې په مضاربت باندې وجه سره مولوی صاحب دا د فقه قاعده ده چې شی خپل مثل او مادون لره متضمن وي او شی خپل ما تحت لره متضمن وي او خپل مثل او ما فوق لره نه متضمن قاعده ده شوله او مضاربت د شرکت نه تحت د لاندې دي نو دی لره متضمن دی ها د یو شریک نشي کولای چې بل تر دا پیسې په شرکت ورکی ځکه دا غي مثل دی او شی لا يتضمن مثله وګورئ لأن دا شرکت چې مضاربت چې دون شرکت شرکت نه کم دی په تضمنها او شیخ خپل مادون لره متضمن وي وانا ابي حنیفه دا د امام ابراهيم الله نه یو روایت دا نقل چې مضاربت منی نشي ور کوله خو تاسو روایت ده غیر مفتا به انه ليس له ذلك شریک لنه دا جایز چې په مضاربت معنی مال ورکی ولی وای مضاربت یو قسم شرکت ده او شرکت خپل مثل شیخ خپل مثل لرنی متضمن شرکت څنګه شرکت لرم نه متضمن مضاربت لرم نه دی لہذا چې شرکت یې وکړلو نه بل یو دا پیسې بل په شرکت هم نشي مضاربت هم نشي لانه هو شرکت ذکر هذا شرکت یو نه ودا والاصح هو الاول اول سیده مضاربت من ورکول شي اگر روایت دا اصل مبسوط ده لان شرکت غیر مقصوده وانما المقصود تسهيل الربح ځکه مضاربت کې شرکت مقصود نه بلکې الته مقصود سي صرف ګټه وي د شرکت پشان نشو کم شو او په شرکت کې خو شرکت مقصود وي لان الشركه چې دا غیر مقصود دی وانما المقصود مقصود خو تحصيل د ربح ده کما اذا استاجر باجر لکه دا هغه به مثال رمات کو یو کس په اجاره نیولې شي کنه غاړي ولته ما مال پلان کې زه پورې وي یو شریک دا کولې شي کني شي نه چې په اجاره نیولې شي مضاربت هم د قشان دی کما اذا استاجر بوجرت ونیسی یو کس باجر بوجرت بل اولا بلکې دا اولاده څنګه اولاده بر وګورئ مضاربت اجاره کې دا کار دی چې تا کس په اجاره ونی ولرا شمه سره پلان کې زه مال وېسه که ګټه وکړه کې وینه کړه پیسې باور کې او مضاربت کې که ګټه وکړه خو پیسې باور کې کني پیسې هم نشته نو ګټه به کمی وکړي شو مضاربت کې شو هغه خو به هر حال پیسې ورکې مضاربت کې به هر حال پیسې ورکول نشته تاسو ګورئ بل اولا لانه تحصيل په دې مضاربت کې خو تحصیل د ګټې دی بدون زمان هم نشته معنی اجرت په نشته دی په ذمه دې په ذمه کې اجرت نشته به خلاف شرکت پوهیږئ به خلاف شرکت ها یو کس دا پیسې د شرکت بل درېمګړي له شرکت نشي ورکوله ځکه شیخ خپل مثل لره متضمن نه دی وخت د شرکت کله خپل منځ کې دانه چاري او د رباطي کې بل چا سره شرکت کوي به خلاف شرکت هیڅ لا يملك يوم مالک نه دی هدا دغه شرکت لان الشيء لا يستتبع مثله دغه شیخ خپل مثل تابع نه جوړيږي قال ذو قدري مولا فرماوي ويوكل من يتصرف فيه وليس نشتري لان توکیل خدای مغر کدو چې مطالم کول ډیر بخوي کاش مطالم کوله مریسم هر شریک دا کولای شي چې بل وکیل جوړ کی زید عبدالرحمن ته زما وکیل شبدي منی مال غنم والا بده پیسو یا ما غنم اخیستی وکیل شدار له خرڅ کا دا جایز ده ځکه وکالت دا د تجارت غټه حصہ ده چې کله څوک تجارت کوي وکالت به کی وقال قدري مولا فرمای وي وکیل به جوړي من هغه څوک يتصرف فيه څوک چې په دې مال کې تصرف کولای شي ولی لأن التوكيل ذك وكالة بالبيع والشراء من توابع التجارة هذا تجارت د توابعونه دین چې کله دوه تاجران تجارت کوي
توابع پکې خپل رال وشرکت انعقدت للتجارت شرکت سره بار منعقد شوه تجارت د پاره نو وکالت تابع شو بخلاف الوکیل بالشراء. ها ما دی عبدالرحمن ته ویلی دي چلال شمال کتاب والا او د پیسې دی بل ور پرستاسنم دی قاری عادل هو د روپۍ والا د کتاب والا دا جایز نه دا که تر څو ته ما اجازه نه کړي یو ور سره دا تل خپل نه دا ان شاء الله وکالت کې راشي. ما خو دا وکیل جوړ کړی چې تی والا ستا پرای چې کوم شیخ شو والا بل پرای مې هدایت کړي ها کدا ور سره به د سیدل کې شدا یلی بخلاف الوکیل بالشراء حيث لا يملك هغه ملکیت نه لري یو وکیل چې وکیل جوړ کې غیر لانه عقد خاص ذکر دا وکالت بالشراء دا یو خاص عقد دی طلب منه دا سړی مطالبه دی وکیل نه کوي تحصیل العين چې ته ما د عین شعر حاصل کا فلا يستتبع مثله خپل مثل لرت تابع نه دی چې اوس دا بل کس وکیل جوړ کی تاسو پیږئ کنه لانه عقد خاص ذکر دا وکالت دا خاص عقد دی منګ نن درس پدې کې وکالت په دوه قسمه لري وکالت خاصه وکالت عامه دغه به وکالت خاصه کې خپل شرایط دی عامه کې نه اکده ته ویل نو د روپۍ درواله مړ مال شی والا که چا واخستلو خو خدي ده کته یلی په بل یلی به سیده ذکر دا عقد خاصه لري طلب منه بدې کې د وکیل نه مطالبه شوی د تحصیل لین چې پلان کې شی مال والا اگر له حاصل کا نو دا عقد چې فلا يستتبع مثله د خپل مثل تابع نه جوړیږي چې دا د بل کس په شرا وکیل کی نه کا خو دې مثل نه رسې پی نو یو عقد چې هغه وکالت بالشرا اوس کدا بل وکیل جوړي هغه بل وکالت بالشرا دی او یو بل لا تابع نه دی. برحال اخیری مسله دا قیمت وګورئ شرکت عنان کی زما سره کړی دي نورزاده کې مې پیسې را سره دي یا زما پیسې داغه سره کې مې ور سره دي یا زما مال داغه سره کوم ور سره دي عام سامان داغه ما سره کوم را سره دي د امانت د کالاک شو توان به کی نوي ځکه مونږ ویلو بده کې هر یو د بل لپاره وکیل دی او د وکیل قبضه چی د امانت ولا قبضه غیر مقبوضه مضمونه قبضه ښه ويدو في المال او لاس په مال کې لاس د امانت دی لانه قبض المال باذن المالک انا کړي مزیدار قاعده ته اشاره کړي ما تلک متوجه شي څوک چې د چا مال خلی دوه صورتونه دغه په اجازه تیلی او بغیر د اجازه تیلی که بغیر د اجازه تیلی هغه د غصب وي هغه قبضه مضمونی که هلاک چې او کې استهلاکی توان باور کوي او که بل په اجازه تیلی دغه دوه صورتونه دي د چانه چې مال لري وس کې ولا څور کې کنه کې وس کې سنه ورکه او مال تیلی د امانت ولي او بل پرې دی هي کې به کله به یو کله یو شاله سوم شراوي کله سي لانه قبض المال مال قبض کړي به زند مالک لا على وجه البدل بدلم به نشته چې مونږه علا سوم شراکو وثقم نه درهنم نه دي فصارك الوديان وديب شان شول نو وديه کې چې کما قبضه یا غیر مضمونه